छुरी के साथ ज़िबा कर देना बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था। کورونه مې چاړه ویوړه دا مې حلال کړو. मुलजिम जो था वो ट्रेस आउट हो गया। او د دې ماشوم په دغه ورځ باندې سپاره هم ختمه شوې او مور یې ډېره زیاته خوشحاله وه. शहजाद था, उसको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। سټ چې کوم و دا د دې سر سره معمولی پاتې و باقي جدا و. د ظلم انتها ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عنایت الرحمن، تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، ضلع نوشهره جلوزۍ کلي کې یو هفته وړاندې ډیره دردناکه واقعه پیښه شوې وه. شهزاد مقتول شهزاد خبره کوم، ډیرې بې دردۍ سره هغه قتل کړی شوی و. ملزمان هم په هغې کې گرفتار شوي دي. د هغې لوحقینو سره، د هغې پلار، د هغې مشرانو سره ولاړ یو. دې سره به تفصیلي خبرې کوو. الله دې تاسو له د زړه صبر درکړي. د دې واقعې حوالې سره راته تفصیل لږ ووایه. ډېره مننه عنایت الرحمن بھائی. زه د ستاسو د اپنا چینل نه ډېر شکرګزار یم چې موږ له په دې سخت ټیم کې او د موږ ملاتړ له مخکې هم تاسو زموږ د اواز اوچت کړی او دوباره هم راغلی، نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اصل کې داسې کار شو چې زموږ ماشوم چې کوم و شهزاد خان، هغه د سهار د 10 بجو نه لاپته و. 10 بجو نه لاپته و، نو د والي صاحب ته هم اطلاع راغله چې ستا زوی ورک شوی دی. نو د والي صاحب ورته ویلې دی د خپل کار ځای کې و. نو والي صاحب ورته وی چې تاسو ګاونډ کې وګورئ، چم چاپېر دلته وګورئ، کیدای شي ګاونډ که راتلي. هلته یې مو کتو، نو خبره ورسېده 11 ته. بهرحال بیا موږ د خپل یو 15 کسانو ټیم تشکیل کړو، بلکې د 10 کسانو، او دلته چې څومره ګاونډیان دي او څومره دلته کې زموږ د پټي دي، نو دې کې موږ وګرځېدو، د هلک تفتیش هم شروع کړو. اخري د ګنو په یو پټي سره خوا کې بل یو سادین پټی دی، هلته کې موږ ته د خپل ماشوم لاش برآمد کړی شو. او ماشوم چې کوم و ډېر په بېدردۍ سره قتل شوی او د هغه بالکل دا ټول سټ چې کوم و دا د دې سر سره معمولی پاتې و، باقي جدا و. نو بس بیا مونږ چې کوم دی هلته لاړو، هغه هم کټ کې راواچو او دلته کې دې خوا میداني ته م راویستو د پټونه، او مونږ خدای شته پولیس ته م اطلاع وکړه چې دغه رنګې زموږ یو ماشوم چا قتل کړی دی. او بیا مونږ خپل د ماشوم ډیډ باډي چې کوم دی هغه زموږ چې کوم د تحصیل هسپتال دی، هلته م یوړو پبي، او هلته کې م هلته کې د هغې چې کوم څه کاروایي وه د هسپتال او د هغه ډاکټرانو هغه مکمل شوه، او مونږ نامعلوم راپورټ درج کړو. نامعلوم راپورټ درج کړی شو او ورپسې ورسره پولیس وخته خپل تفتیش شروع کړو. تفتیش تقریبا ډي پي او صاحب هم په دې خپل اکشن اخیستی او آی جي صاحب وغیره وغیره څومره غټ افسران دي، تر ډي اس پي پبي او انویسټیګیشن افسر نیک زمان بی او جمشید خان په دې باندې خپل اکشن اخیستی او تفتیش شروع شو. نو زموږ د کلي نه تقریبا 40 پورې کسان اوچت کړل، 40-45 درمیان کې چې دا کسان اوچت کړل. ورسره یې په غالبا په دویمه ورځ یا په درېیمه ورځ د عادل هم اوچت کړو، غالبا دویمه ورځ وه چې عادل یې اوچت کړو. او دا په ټولو نه چې تفتیشونه وکړل، نو عادل پکې دا اقرار وکړو چې زه ملزم یم، ما دا شهزاد چې کوم دی، دا شهزاد اصل کې د ملزم سره بلد و، د سره به کېناستو، د سره به موبایل هم کتو، او د په هغه عادل چې کوم و هغه یو داسې مینه ورکړې وه د شهزاد لا، نو چې هغې په خپل هغه ماشومانو سره چې مینه وکړي، خو تا سره بیا بلدېږي، نو هغې په هغه خپله مینه راړولې وه. نو شهزاد ورسره په خپله ده ورته اشاره کړې چې راځه دغلته ځو، لږ څه کار دی، او دی ورسره په خپله تللی و. شهزاد په زور زبردستۍ نه دی بوتلی، دی ورسره په خپله تللی و په رضا، ځکه چې دی عادل ملزم چې کوم و د سره بلد و ده. بهرحال بیا بس چې کله د هغې اظهار وکړو، اقرار یې وکړو په خپله، عادل ملزم چې کوم و چې دا ماشوم ما قتل کړو، داسې مې بوتلو، داسې ترتیب سره، او داسې یو بیا مې د کور نه مې چاړه ویوړه، دا مې حلال کړو. جی بې دردۍ سره یې قتل کړی دی. د ظلم انتها ده چې د 12 کالو یو ځوان ایله په ځوانۍ راشي، ماشوم هم ورته مونږ ویلو شو، خو دی د 12 کالو چې شي، نو دی په خبره باندې پوه شي. پلار یې مونږ سره په موقع ولاړ دی چې دی هغه ټیم دونه بې دردۍ سره قتل کولو، حلالولو یې، نو په ده باندې به څه تېر شوي؟ ده به اواز د چا کړي؟ مور به یې یاده کړي، پلار به یې یاد کړي، د چا اواز خو به یې کړي چې راشي ما بچ کړئ. دا راته اوس ووایئ چې د مورې څه کیفیت دی، د مورې څه حال وي؟ یاره جی دا سانحه چې کوم ده، دا حادثه چې کوم ده، نو زموږ چې دا
چار چاپېره خپل خپلوان دي هغه اوس هم د غم نه نډال پراته دي. نو د مور او د پلار به یې څه حال وي. د پلار خو دا زړه خو هسې هسې خو د مور یې زړه د کتو دی چې ته هغه له خپل بچی ډېر په مینه محبت یې راغټ کړی وي 10 11 12 کالو ته یې رسولی وي او مور یې په دې په انتظار وي چې زما بچی به او د دې ماشوم په دغه ورځ باندې سپاره هم ختمه شوې او مور یې ډېره زیاته خوشحاله وه د دې مقتول شهزاد او د دې مقتول شهزاد. نو بیا د ماشوم په خپله مور ته ویلي چې زه به راځم خو ماله پیسې راکړې چې زه پې ګولۍ راوړم بیا به زه سپاره به زه نن ختموم. نو هغه سهار کې دی قتل شوی مازدیګر کې د ډیډ باډي پټینه برآمد شوه. نو مور خو بس د مور خو صحت نشته ځي نو موږ سره الفاظ نشته. دا چې کوم ملزم اوس پولیس گرفتار کړی دی کې ډي پی او سونیا شمروز صاحبه چې کوم دی هغې پکې پریس کانفرنس هم کړی دی دا ستاسو سره رشته دارو تعلق شته؟ جی عادل ملزم چې کوم دی دا زمونږ د فیملی ممبرز دی او د دې والد صاحب چې کوم دی هغه زمونږ د دې څومره دلته چې دا 30 کورونه دي 20 کورونه زمونږ د رشته دارو د دې د جرګو د دې د هر څه مشر دی زمونږ د تاڼه تحصیل د والد صاحب موږ سره ډېر ملاتړ کوي او د ترونه او باقاعده چې کوم د دې شهید والد صاحب چې کوم دی د امین الله نو دوی سره د دې ملزم والد صاحب چې کوم دی نو دوی ورسره کاروبار هم شریک دی 50% کې. نو بهرحال موږ سره ښه تعلق دی او داسې تعلق دی چې مړه بس خپلولي خو هسې ګپ دی نن سبا خو دې موږ سره داسې خپلولي ده چې د هغې صحت نشته دی. کله چې دا حادثه واقع وشوه نو بیا خو به دا ملزم یا د پلار ټول خو به راتلل دلته تاسو سره خو به یو ځای ناست وو که نه؟ جی ملزم والد صاحب چې کوم هغه خو ما خو تاسو ته مخکې هم ختمه کړه چې زموږ د کلیو د ولس او د جرګو مشر دی نو هغه دا زور لګولی و چې څومره د دې پولیس ډپارټمنټ سره تعلق دی څومره ملګرو سره تعلق دی ته په دې کې اخري چیلنج ورکړو چې تاسو به زما ملګري نه یې که تاسو دا ملزم گرفتار نه کړو. به یې دا چې لکه د زوی و خپل باد کې دا پته هغه ته والد صاحب ته څه پته وي چې زما به داسې یو زوی به وي او زه به یې داسې غټوم او هغه به بیا داسې خونخوار به خیږي. نو یو والد صاحب او یو تره یو مور هم داسې نه غواړي چې زه دې یو هلک راغټ کړم او هغه یې د بل ماشوم هغه به سر د تن نه جدا کړي نو څوک هم داسې نه غواړي خو د والد صاحب ما تاسو ته وایي چې موږ سره په دې درېیمه پورې موږ سره شریک وو زموږ په غم کې شریک وو زموږ په هسپتال کې زموږ په تاڼه تحصیل کې د خپل جیب نه پیسې هم لګولي د ملزم والد صاحب چې کوم دی. کتونکو تاسو دا افسرده خبرې تاسو واورېدې بالکل چې ملزم خو گرفتار شو هغه بچی چې کم مور ته یې ویلي وو موږ ټول کتونکي تاسو به خپله کور کې هم دغه بچي چې کم رالوی شي سپاره ختمه کړي نو اکثر له کور کې بچي بیا موږ ته وایي چې ما خو سپاره ختمه کړې ده ماله به پیسې راکړې زه به ګولۍ ټافیانې یا بسکټ څه بالم او تقسیموم به هغه خوشحالي خو په دې الله پاک راوسته چې سپاره یې ختمه کړه خو بیا هغه خوشحالي هغه مور هغه پلار هغه بچي هغه بیا ونه کته ولې چې دا ډیره غمجنه او که زه ورته ډېرو په سختو الفاظونو کې ووایم نو چې یو ظلم انتها ده چې ته یو ماشوم ځوان بچی قتل کې هغې دومره پورې حلال کړی او د دې ورور وینا وه چې صرف دلته معمولي هغه ځای پاتې او نور د هغه لکه دا سر د تنې نه جدا شوی و. دا راته اوس ووایې چې کم ملزمان دي کم گرفتار شوي دي د هغوی تاسو سره رابطه څه جرګه مرکه داسې څه خبره کېږي؟ جی د پولیس د انویسټیګیشن چې څومره د آل ډسټرکټ ډپارټمنټ د پولیس دی چې کوم انویسټیګیشن وکړو نو د هغې نه دا ثابته شوه چې عادل چې کوم دی هغه زموږ ملزم دی او د هغې والد صاحب اوس هم راغلی او موږ سره راغلی او پاسېدو لاړو وایي ستاسو لاس زما ګریوان که ما مړ کوئ که زما زوی مړ کوئ موږ خپل خون در بخلی دی نو موږ خو بهرحال موږ خو کار د هغه زوی سره یې د هغه خاندان سره زموږ هېڅ کار نشته هغه اوس هم زموږ ورونه دي بیا هم زموږ ورونه دي خو زموږ خو عادل چې کوم مجرم و هغه گرفتار دی او د تورو تمبو شاته دی. بچي ډېر خواږه وي د پلار یې راته ویلي چې زه خو بالکل خبرې نشم کولی وي زما بالکل چینل کار نه کوي زه هم دا نه غواړم چې دی ډېر پریشانه نه کم او خبرې کولی نه شي زه مجبوروم نه خو صرف د دې ریپورټ جوړولو مقصد دا دی چې یو انسان لږه غلطي وکړي په لږو جذباتو کې لږې کوتاهي وکړي او د هغې بیا شاته تاسو وګورئ پوره یو فیملي پوره یو کورنۍ په تکلیف کې وي. الله دې تعالی دړه صبر درکړي. څه کیفیت دی د بچي خو خواږي یادېږي درته؟ بالکل راته یادېږي ولې نه یو لازم مانه نه خوښي د دې سپارې نه خو خبر وي چې سپارې ختمه کړې وه هغه خوشحالي خو به بیا تا کوله که نه؟ بالکل ولې نه زه خوشحاله یم ولې نه چې سپاره ختمه کړه موږ ته دا پته نه لګي چې ورې موږ ته به مازدیګر کې څه غم میلاوي خوشحالۍ دپاسه خپلې کورودانې ته تسلي ورکړي چې کله تنهایۍ کې شی خو بیا ډېره یادوي نو ځان لم صبر حوصله ورکړي هغې له ورکړي ولې نه ورکوم کله تسلي ورکوم ځان هم تسلي کله کله ورکړو خو نه کېږي
یریږي نه؟ نه یېرېږي، یو لازم نه یېرېږي. تسلي دې کوروالا واخلي. نو بس زما د وړاندې هېواد یې خو هېڅ نشي اخیستلی، خپل غم کې خو ککړه ده. څه سوچ کې دې کتونکو ته به څه ویل غواړې ځان له چې تنها شي دا بچی در په یاد شي هغه ظالمان چې په ناپوهۍ کې داسې د بل کور وران کړي څه به ورته ویل غواړې؟ بس څه ووایم بس پلار یې د خبرو داسې نه دی چې دې خبرې وکړي زړه کې درد ډیر دی کیفیت د درد زیات دی. کتونکو پولیس ملزم گرفتار کړی دی د لوحقینو وینا یې واورېده د خلکو ته ډېرې دعاګانې وکړي چې د دې د زړه صبر شي. دا یو بل بچی هم په څنګ کې ولاړ دی دوی دومره ساده خلک دي د کلي جلیوزو خلک پرامنه مینهناک او ډېر عزتداره خلک دي ډېر مینهناک خلک دي. دا واقعه ډېره غمجنه پیښه شوې ده. ملزم خو گرفتار شوی دی دی ته هم دعاګانې وکړي خصوصي دعاګانې ورته وکړي چې د دې د زړه صبر شي. د دې پلار کیفیت یې تاسو د سادهپن هغه وګورئ چې دی خبرې هم نشي کولی دی ډېر ورته پریشانه دی خفه دی. الله دې دله د زړه سکون ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر تاسو ډیره مننه چې تاسو د پولیس موقف اورئ. دا د اتوار په هفتې په ورځ باندې په 18 تاریخ باندې د 4:30 بجو کې داسې یو انسیډنټ وشو چې یو ماشوم د 7-8 سال هغه ډېر بې دردۍ سره چا وجلی و حلال کړی و. هغه بیا پولیس اپریشن سټاف چې کوم موقع ته ورسېدو هغوی هغه پوسټمارټم ته واستولو بیا پکې اف آی آر وشو. مونږ لاړو فوري طور خپل هاي افس مو خبر کړ هغې کې بیا انویسټیګیشن ټیم جوړ شو. موقع ته چې مونږ کله لاړو په موقع باندې ډېر د غم دغه ماحول و ځکه چې د کور سره داسې یو فرلنګ کې دا ماشوم یې دغه کړی و د سره یې ډېر بې دردۍ سره د په چاړه باندې هغه ټایم خو خیر دا نه ظاهره ده چې یاره دی په چاړه دغه شوی دی یا په تبر والې شوی دی خو ډېر بې دردۍ سره یې وجلی و. نو په هغې کې بیا مونږ ډي پي او صاحب چې کوم دی یو انویسټیګیشن ټیمان پکې جوړ کړ. د ایس پی انویسټیګیشن په سربراهۍ کې یو ټیم جوړ شو چې په هغې کې زموږ مقدم خان ډي اس پي صاحب زموږ ایس ایچ او صاحب زومه پکې مونږ سره یو د آی ټي والا یو ملګری نو په هغې باندې مونږ تفتیش شروع کړو ځکه چې دا شی نامعلوم و. مونږ تفتیش شروع کړو په علاقه کې چې څونه دغه و دغې سره خواوشا کې کم کورونه هغې مونږ ټول پروفایلینګ وکړو. پروفایلینګ مو وکړو بیا مو پکې په ماده سسپیکټ کسان چې کوم دی نو هغه انټاروګیټ کول ځکه چې د ماشوم پلار به ووایي چې یاره زموږ چا سره تنازع نشته زموږ چا سره جنګ جګړه نشته. بیا په هغې کې مونږ چې کله د انټاروګیشن کولو تقریبا 20-25 کسان دي کې مونږ انټاروګیټ کړ. دې دوران کې مونږ ته انټاروګیشن دوران کې چې کوم دی نو دې ملزم د جرم ومنلو او بیا مونږ د گرفتاری وښوله ځکه چې د جرم ومنلو نو دی مونږ په هغه مقدمه کې نامزد کړو. چې دی کله نامزد شو مونږ خپلو افسرانو هی افس خبر کړ چې یاره دغه حساب کار وشو. بیا دا ملزم چې کوم دی دی مونږ بوتلو نو ده مونږ ته د موقع نشاندهي وکړه چې په کوم ځای کې دغه ماشوم والی و. باقاعده په میډیا باندې ده تاسو هم کتلي وي ده باقاعده ووایي چې یاره ما ورته په خوله کې 3 ګوتې ورکړې وي او بیا په چاړه باندې مې حلال کړی دی. موقع نشاندهي چې وشوی نه پس بیا مونږ دی بوتلو د اعلی قتل د برآمدګۍ دپاره چې دی مونږ نه مخکې روان شو دی مونږ ورپسې و دی روان په خپل کور دی ورننوتو د کور کمرې ته لاړو. په کمره کې بیا المارۍ وه په هغه المارۍ کې د هغه کپړې چې په وقوعې په ټایم باندې ده کومې اچولې وې هغه کپړې مونږ برآمد کړي. بیا د په کور کې مونږ اعلی قتل چوري چې کوم دی ده په نشاندهۍ باندې برآمد کړه. بیا ده ووایي چې یاره ما یو موبایل لا پټ کړی و هغه موبایل مونږ برآمد کړو همدی سره په کور کې په هغه المارۍ کې خو د هغه موبایل متعلق مونږ سره رپورټ نه و. وجه څه وه او دا راته ووایه چې وجه څه جوړه شوه چې ده دا 12 کالو ماشوم لکه ایله بس په ځوانۍ راتلو تکړه کېدو به او دونه بې دردۍ سره ده حلال کړی دی قتل کړی دی ملزم بیا وجه څه وښوله؟ بهي جانه ملزم خو خپل بیان کې وجه دا وښوله چې زه د دې مقتول پلار سره امین الله سره د چپلو په کارخانه کې کار کوم. هغه ووایي چې دا چپلو کارخانه د ما د تره عبدالمجید او د دې امین الله دا مشترکه ده. هلته ما دوی سره کار کولو نو هلته نه ما 2 موبایل راپټ کړي. یو موبایل مې یو ورځ راپټ کړو بل موبایل مې بل ورځ راپټ کړو. هغه د امین الله په ما باندې دا دغه وکړو چې یاره دا موبایل یې تا پټې کړي دي
لکه د په ما باندې دا الزام ولګولو. نو ما ورته ویل چې الزام خو نو موبایل خو تا سره برآمد شو ویاو موبایل ما پټې کړی صحیح ده، خو لکه ده بیا د ما تره ته یا د ما پلار ته دی ته وویل چې یاره دا غل دی موبایل یې پټې کړي دي او دی نشه کوي لوفر لفنګه خلکو سره ګرځي. نو ده دغه وخت کې چې کوم دی نو بیا هغه خپل ذهن کې یو انتقام غوندې دغه واچولو چې ما وی چې یاره زه به دنه بدله اخلم. ما پړه کې دا دغه وکړو چې یاره زه به دنه بدله اخلم. دغه وجه یې ښولې ده. پیمانتیا شته چې دا ظلم یې کړی دی؟ اوس پې پیمانه اوس پې پیمانه ووي چې یاره بس مانه غلطي شوې ده. نو بس دا خو اتفاقي معاملې به وشي، بس هغه په ټایم په ځان پوه نه شو او کار یې ډېر غلط کار کړی ظلم یې کړی دی. او بس بیا د دې دغه مونږ تصدیق کولو چې آیا دا کارخانې دا خبره رښتیا ده که نه ده. بیا مونږ لاړو کارخانې ته، نو هلته چپلو کارخانه کې 2 مزدوران د یو اجاز نوم و د یو یوسف نوم و، هغه دواړو مونږ سټیټمنټونه وویسته. هغوی وویل چې یو مونږ نه مطلب دی دغه حساب یو وی ما نه سمسنګ A13 موبایل دې ځای نه چاوړی دی او بل وی چې زما سیګو موبایل و. نو هغه سیګو موبایل چې کوم دی مونږ ریکور کړی دی او دا A13 باره کې د بیا وویل چې یاره دا ما خپل د تره زوی ته ورکړی و، نو هغه خرڅ کړی دی. نو یې کې هم لګیا و انوسټیګیشن لا شروع دی. هغه موبایل هم انشاءالله پته به ولګي چې یاره په کوم دوکاندار د خرڅ کړی، بیا هغه دوکاندار چاته ورکړی یا نه یې ورکړی. نو په دغه لیول هم دغه شروع دی انشاءالله. ګرانو کتونکو د غمجنې کورنۍ د هغه لواحقینو خبرې تاسو واورېدې چې هغه یوه سپاره ختمه کړې وه او هغه خوشحالي یې مور ته ویلې وه چې زه به ټافیانې او ګولۍ اخلمه او د هغه خوشحالۍ به خلکو باندې به تقسیمومه. پلار یې د غم نه ډېر نه ډل دی، هغه بالکل خبرې هم نشوې کولی. پولیس آفیسر انویسټیګیشن آفیسر خبرې تاسو واورېدې چې بالکل اعلی قتل او ملزم په دې کې گرفتار شوی دی. خو مخکې دې کې هم تفتیش شروع دی چې کم ماشوم هغه ګناه وه او دومره خطا وه چې د غلا کړې وه او د هغه غلا یې د پلار ته ویلي و چې د داسې کار کړی دی، هغه ته د دې خبرې داسې سزا میلو شوه چې هغه رښتیا ویلې. رښتیا ویل د دې ماشوم د 12 کالو ماشوم د مقتول شهزاد خبره کوم، هغه ته د رښتیا د ویلو سزا میلو شوه. دا سزا ده وله ورکړه. آیا په دې معاشره کې رښتیا ویل څه جرم دی؟ ګرانو کتونکو دعاګانې هغه کورنۍ ته وکړئ، الله تعالی دړه صبر ورکړي. او د انویسټیګیشن افیسر خبرې تاسو واورېدې چې بالکل ظلم یې کړی دی او موږ ملزم پکې گرفتار کړی دی. ګرانو کتونکو دا زموږ نننی ریپورټ. را روان پروګرام پورې اجازت غواړم، خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.